آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. موضوع زمونږ د مخکې نه اسماء الله الحسنى ده، او کله کله بعضې موقع مناسبت سره د څه بعضې مسایلو ضرورت پیښ شي. تېره هفته کې یو دوه څیزونه داسې راغلي وو چې پکار داري چې موږ ته د هغې شعور وي. هغې نه مخکې جمعه کې زما خیال پاتې نه شو. خو بهرکیف یو د 25 دسمبر خبره او دویم د کسوف کله چې نور تندر ونیسي د هغې باره کې د شریعت څه حکم دی. دا معلومه ده چې اسلام د الله رب العزت دین دی، او دا هم معلومه ده چې دا دین تر قیامت چلیدونکی دی. دی په خپل وضاحت کې، په خپل تفسیر کې او په خپل تفصیل کې د چا انسانی پوهې ته، د انسان عقل ته محتاج نه دی. قرآن مجید د دین د بنیادی سیزونو د بنیادی اهمیت حامل خبرو خپل وضاحت کړی دی، او که چېرته ځای په ځای څه اغماز دی، څه اجمال پاتې شوی دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې او په خپلو طریقو او سنتونو کې اعمالو کې د هغې وضاحت کړی دی. بیا هم که څه پاتې شوي بالفرض داسې و د صحابه کرامو اجماعي عمل سره د هغې وضاحت شوی دی. دا درې بنیادي څیزونه دي زمونږ په دین کې. نور دا نه چې ګندې یوازې اوسې نن سبا هغه ګندې تندر نیسي، یا سپوږمۍ هم ګندې یوازې نن تندر نیسي. دا خو کله نه چې کائنات جوړ دی نو د الله نظام دی او دا چلیږي. دا دواړه څیزونه دا د الله تخلیق دی، د هغه پیداوار دی. د دې ساینسي څه وجوه دي، قرآن او حدیث د هغې نه بحث نه کوي، او دا کمی نه دی. د بعضې مسلمانانو خیال دا دی چې یاره قرآن او حدیث کې دا څیزونه ولې نه وي. په دې نه چې قرآن او حدیث د هدایت کتاب دی. هغه موږ ته هغه لارې ښیي چې په هغې باندې انسان رب ته رسېدی شي. دا نور څیزونه د انسان عقلونو ته محتاج دي. انسانی عقولو کې او انسانی تجرباتو کې چې کوم څیز راځي یا به چلیږي. الله د انبیاء علیهم السلام ذمہ داری هغه د دنیا تعلیم و تربیت نه دی ګرځولی، بلکې دا یې کړي دي چې د دې دینی تربیت وکړي شي. په دغه کې د کافر یا د مسلمان څه تمیز هم جایز نه دی. دا ټول ایجادات یا دا ترقی یافتہ ممالکو کې چې کوم څیزونه دي، دا ټول د انساني علومو نتیجه ده. قرآن او حدیث دغه څیزونو نه بحث نه کوي. سپوږمۍ ولې غټېږي، ولې وړه کېږي، نور ولې تندر نیسي، سپوږمۍ ولې تندر نیسي، دا خالص عقلي علوم دي. د دې وجه نه انسان چې تر کومې اپروچ ته تر هغې دی وکړي، الله رب العزت موږ ته هغه څیزونه ښیي چې هغه ته نزدېکت ذریعه جوړېږي. د رسول ذمہ داري هم دا وي چې هغه موږ ته هغه څیزونه وښیي چې هغې باندې موږ د رب د جنت مستحق شو، او د قیامت پر ورځ باندې د رسوای نه او د ندامت نه بې غمه یو. قرآن و حدیث کې دا څیزونه نه دي کتل پکار
دا بنیادی غلطی ده د خلکو. البته د دې چې څه اثر دی یا د څه دپاره کېږي نو قرآن و حدیث د هغې تذکره کوي. هغه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کشر بچی دی سیدنا ابراهیم هغه وفات شو. په هغې روز باندې نور تندر نیولی و. نو یو عام وهم دا او خلک توهماتو کې مبتلا وي. د مخکې نه یو وهم یو ګمان را رواني خلک په هغې باندې بس آمنا او صدقنا کوي. د وهم تعلق اصل کې د انسان بنیادی عقیدې سره دی او د عقیدې اصلاح د قرآن او د سنت کار دی. وهم ولې راځي انسان کې؟ په دې وجه راځي چې د هغه توحید عقیده کمزوري. چې کله توحید عقیده کمزوري نه مضبوط وي نو اوهامو کې خلق نه مبتلا کېږي. بنیادی خبره ده. صحابه کرام د اسلام نه مخکې وهم پرستو بېشک. کله چې اسلام ته هغوی رالل نو تدریجاً د هغوی پرورش خو کېده لیکن بعضې مسایل به داسې وو چې په هغې کې به هغوی بعضې خبرې داسې وکړې چې هغه مناسب نه وي. دا مطلب نه چې ګنده په هغې کافر شو یا بېدینه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ژوندی دی نو د صحابه کرامو د دینی تربیت کورس روان دی. موږ چې کله کلاس پڑھاو نو په کلاس کې بې شمېره شاګردان مختلف قسمه کارونه کوي، مختلف سوچي دار چا، مختلف سوالات دي. د کلاس چوکاټ کې چې دننه کار کېږي نو صحیح دی. د استاذ کار دی چې د شبهاتو جوابات وکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغه د هغه په مخ کې طالب علمان وو او طالب علمان نه داسې کوتاهی راځي داسې عیب نه د شرعن او نه عقلا. خلکو دا آواز وکړو چې دا انور نن ځکه تندر نیولی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی وفات شوی دی. دا یو وهم و له خلکو. زمونږ علاقو کې خو دا وهمونه ډېر زیات وو چې ته جړی به شروع شوه په ژمي کې نه وی دا ناقتل ناحق وینې کېږي که نه قتلونه کېږي نو ځکه دا چل کېږي. دا توهمات دي. ټیک ده بطور سزا الله کوي لیکن هغې دپاره خارجي دلیل پکاري، منسوسي دلیل ورله پکاري، د ځان نه خبرې نه کول پکار. نور بشمیره وهمونه دغه شان به کېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قسم خبرې اورېدې نو هغه خلق جمع کو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې خلق با جمع کېدل مسجد کې. هغې دپاره به آواز کو الصلاة جامعه، اذان بنو الصلاة جامعه، مونځ مونږ له جمع کوونکی دی. مطلب بلاو څنګه چې مونځ له تاسو په ټایم راځئ ټول راځئ نو دارنګې ټول را جمع شئ څه خاص خبره کوو. ایمرجنسی کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دغه وه الصلاة جامعه. د مونځ اوقاتو کې به که څه واقعات رال نو هغه به ټول حاضر وو ځکه صحابه کرام داسې نه وو چې اذان دې ویلې شوي وي هغې د مسجد نه بهر وي. الصلاة جامعه ویلی شو، صحابه کرام مسجد ترال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا نور او سپوږمۍ دا دوه نښې دي د الله د قدرت د نښو نه. د دې د چا ژوند سره د چا مرګ سره تعلق نشته بلکې الله تاسو ته خپل قدرت ښیي په نور او په سپوږمۍ باندې. اوس خو ټیک ده ساینس دا وایي چې ځمکه پلانکي ځای کې راشي منځ کې فلانی شي فلانی شي دا به اسباب وي د هغې نه انکار نه کوو لیکن مقصد یې سره نه مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښیي. مقصد دا دی چې دا دواړه سیارې چې دا ډېر رڼا کوونکي دي
الله په دې قدرت لري چې دې نه هغه خپل نور لري کړي، رڼا دې لري کړي، او یو داسې وخت به راشي چې دا د دې یو مکمل کسوف او خسوف شي، بلکې دا به راوغورځي دنیا ته، ځمکې باندې به راوغورځي. دې کې انسان له دا عقیده جوړوي چې یو ورځ داسې راتلونکې ده چې دا به تک تور شي، ختم به شي. هغې ورځې ته ورځ د قیامت وایي. باید چې انسان د هغې دپاره تیاری وکړي. د کسوف او د خسوف مقصد الصلاة جامع ہے، چونکہ ویلو په دې وجه منځ یې شروع کو. منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان او اقامت نو کړي. صلات کسوف کې اذان او اقامت نه، لکه څنګه چې د اختر منځ د پاره اذان او اقامت نه، نو دارنګې په کسوف کې اذان او اقامت نه. ولې نه؟ د بدعات دا طریقه ده چې کم خلک بدعات کوي، نابار یو څیز کوي، ولې دا شی ګناه دی. دا عجیبه ذهن جوړ کړی دی خلکو. گناہ و نہ گناہ نہ دا، شریعت و عدم شریعت مسئلہ چې دا کار د شریعت دی او که نه دی، دا کار وکړو که ونه کړو. د اختر مونځ کې اذان او اقامت نشته دی، تر اوسه پورې چې اذان او اقامت ونه وی مونږ هم وایو نه دی ویلی کېږي. خو که یو سړی یو کي نه بدعت کوي. دا وجه نه چې ګنده اذان ویلو کې څه ګناه ده، یا د اقامت کې ګنې څه ګناه ده نه. دې موقع کې د ضرورت باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان او اقامت نه کړی، لہذا مونږ پوه شو چې شریعت دلته کې نه ویل دي د اذان او اقامت. زموږ د دین مزاج دغه دی. او دې ځای نه محدثین او فقها هغه قاعده راوباسي چې ترکه سنت کما نفعل سنه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کار کول څنګه چې سنت دي، نو دارنګې یو کار هغه پرېښودل دی، د هغې ترک هم سنت دی. دا ضابطه د دې ځای نه وتې ده. دا ترکو سنه وغیره دا ملا علی قاري او عام محدثین نورم خپلو کتابونو کې لیکي چې ترک د دې سنت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ضرورت باوجود یو کار پرېښودل دا سنت دی. کم کار چې هغه به طور دین نه کړي یا پرېښودل پکار دي. دا قاعده دې ځای نه وتې ده. خسوف کې خسوف معنی سپوږمۍ تندر نیول. سپوږمۍ چې تندر ونیسي نو زموږ خلک دلته سنت نه دي واقف. جماعتونو کې اعلان کېږي د شپې چې الله وخت راشئ چې جماعت کې مونځ وکړو. په خسوف کې اجتماعي مونځ نشته. سپوږمۍ تندر نیولو کې اجتماعي مونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت. کسوف کې اجتماعي مونځ ثابت دی. دا زمونږه د دین نه د بې خبرۍ دلیل دی چې مونږ ته هېڅ نه دی معلوم. بس مونږ ته یو مونځ معلوم شي د کسوف، نو مونږ وایو ګنې خسوف به همغه شان دی. تکلیف نه علما کوي نه عوام کوي، دا یو شان ګناهګار دي. پکار دا یې چې وښودلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مونځ شروع کو، اوږد قرات یې وکړه جهر سره، رکوع له لاړ، رکوع یې وکړه، رکوع ښه اوږده وه. هغې نه وروسته یې محسوس کړه سمع الله لمن حمده ویلی دی، محسوس یې کړه چې نور لا صفا شوی نه دی. نو بیا یې قرآن شروع کو، قرات شروع کو، او کافی اوږد قرات یې وکړو. هغې نه وروسته یې بیا دویمه رکوع وکړه. د دې نه هم خلکو مسلکي اختلاف جوړ کړی دی چې زموږ په نسبت کې 2 رکوع دي او پلاني په نسبت کې 4 دي. موږ خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت پیژنو. هغه په کسوف کې په دواړو رکعتونو کې 2 رکوعګانې کړې او سجدې هم د 2 په ځای 2 نورې کړې. خو دا خلکو ته ډېره ناشنا لګي.
دا غلطی په عوامو یوازې نه د دین عالم بردارانو له پکار دي چې هغې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وښیي دې کې څه عیب نشته په پوهه کې فایده دا را چې کې بالفرض دي چا متبع سنت پسې دغه شانتې منځو که نه ته به وهابي نه وي بیا چې دا جي وهابي شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه شان کړی کله به هغه ورځي او هغه ورځ دی الله مونږ ته وښیي چې زمونږ قوم رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان شي داسې ورځ مونږ غواړو د الله نه هر سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته پرېښی نور څوک یې مخکې کړي دي ته وایې که نه هغه نور هغه انبیا دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته کې مقتدي دی دعوې خلک هسې نه کوي اصول لایي چې کم سے کم یو معامله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې یو ځل یا دوه ځله راغلې ده نو چې په هغې معامله کې خو کم از کم د هغې اتباع وکړی شي دا عجیب و غریب بدقسمتي ده چې نوم اخلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بطور رسالت او په ځای د هغې بل څوک د رسالت په مقام کې نه لري د هغه صریح واضح حدیث به راشي او ترکمې چاہے کې تعویل نه کړي نو آرام نه ورځي والله د دې تعلق دا هو صلات کسوف سره دویمه خبره هغه د 25 دسمبر ده بعضې خبرې مونږه مجبوره کی خلک د څه خلقو خیال لای چې دا تهوار د 25 دسمبر چې دی دا موسمی تهوار دی او دا یو ثقافتي تهوار دی دا بعضې دانشوران چې دا خبرې وکړي سړي له ډېر تکلیف ورګي دا تهذیبي ثقافتي یا موسمی تهوار نه دی بلکې دې ورځ باندې د عیسایانو عقیده دا را چې سیدنا عیسی علیه السلام تولد شو پیدا شو هغې څه وي چې کوم ځای نه پیدا شو دغې ته کتل پکار دي هغې وی په 25 دسمبر د الله زوی پیدا شو نعوذ بالله من ذلک چې د هغه نوم عیسی دی د دې خلکو عجیبه عجیبه فلسفي دي اسلام نه بس وړو پوزه جوړه کړې ده چې کوم خیاطه وکړه ته وکړه او ځان ډېر وسیع او صدر ثابتي چې زما سینه ډېره کلو ده دې کې د هر چا دپاره ځای شته دی کم سے کم من تشبه بقوم فهو ما لږ سوچ وکړه د دې تعلق عقیدې سره دی د دې تعلق عمل سره نه دی دا څه پینټ شرټ یا نیکټائی وغیرہ دی اچول بلکې دا خو د اسلام یو بنیادی عقیده ده هغه دا چې لا اله الا الله او چې کله یو سړی دا وایي چې په دې ورځ زمونږ نجات دهنده او یسوع مسیح پیدا شوی و دې وجې نه موږ یو بل ته هغه مبارکي ورکوو نو دا څه شی دی بنیادي طور دا مسله د اوس نه ده حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یو کتاب دے اقتضاء الصراط المستقیم په دې کتاب کې د وجل کتاب دی هغه دا مسله واضح کړې ده چې د غیر مسلمو په تهوارونو کې مسلمانانو له شرکت جایز دی که ناجایز حرام دی دا وسیع نظری نه ده دا گمراهي ده وسیع نظری جدا چیز دی په دې ملک غیر مسلم اوسیږي ذمیانو په حیثیت د پاکستانیانو په حیثیت ټیکس ورکوي ټیک د هغې ته مذهبي ازادي حاصل ده دې کې اختلاف نشته لیکن آیا په دې ورځ د مسلمانان هغې ته د هغې د اختر مبارکي ورکړي مسله دغه ده بنیادي اسلام کې د دې گنجائش نشته ډېر دای صحابه کرام صحابیات بلکې امهات المؤمنین کې ډېر خلق داسې شته دی چې هغې نه تپوس کړی شوی دی چې ما فلانکي ځای کې د منښتې دپاره یو وعده کړې ده الله سره چې زه به فلاني ځای کې منښته کوم نو د صحابه کرامو دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړی تپوس دا و
چې تا خو ته مدینه منوره کې تپوس کوې. نو مونږ تپوس دا کوو ستانه چې آیا مدینه منوره کې د دې کم ځای په باره کې تپوس کې دلته کې چرته کې د مشرکینو عید خو ونه چرته د هغې د اختر میدان خو نه و چرته کې. نو که چا به وی چې دا د هغې د اختر میدان نو بیا به اجازت نه ملاوېده. دا ډېره حساس مسله ده. دا نه چې سړی ځان د دین نه وباسي چې دا جي خیر دی. جواب دا کہ جی مونږ ته جی عید مبارک ہوئی ہے، مونږ ته به خود وایي مونږ مسلمانان یو، لیکن مونږ هغې ته دې روزې مبارک نشي ورکولی، جایز نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دې نه منې کول بخ. امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ صحیح سند سرا التاریخ الکبیر کے سلورم جلد کے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو اثر نقل کرے. اہل علم پدی پوئیگی چھ دا سیدنا عمر اثری او سند صحیح وی تو داغے سمر زور ہے. حدیث کا راضی کا زمانہ رس سوک نبی وے بالفرض لکان عمر ابا عمر وے. دا تاریخ الکبیر دا امام بخاری رحمہ اللہ جلد سورم صفحہ 14 دے خپل سند سر بیانی اخبرنا نافع بن یزید سمع سلیمان بن ابی زینب وعمر بن الحارث سمع سمید سعید بن سلمہ سمع اباہ سمع عمر بن الخطاب. عمر بن خطاب سویل اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم، اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم. دا اللہ دا دشمنانو نا دا غی پا اختر کے ڈڑی تایخ. دا سیدنا عمر فتوہ دا چاہ دارالعلوم دا مفتی فتوہ نا دا چاہ فتوہ چاہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورده ریخ. اور دا چاہ آغا چاہ فتوہ چاہ خلفاء راشدین کے و عشرہ مبشرہ کے داخل لکھ. یہ تو جائز نشی ویلے گنجائش نشتا. غیر مسلم و تا داغی پا دیوالی کے پا دارنگے بڑا دن کے تو بڑا دن ہوئی. مشران تو ویا دی چاہے اسکول کالج ویلی چکلے ودا چٹیانے کے دے یہ تو بڑا دن ہوئی. بڑا دن دا مطلب چپدے روز چونکہ سیدنا عیسیٰ پیدا شوے دے لہذا دا ٹول لوئے روز دا دا زمون خلق والا تاویلات ببیا کول چې په دې ورځې نه چونکې ورځ اوږدېدل شروع شي ځکه ورته بڑا دن وایي. دا تاویل دی، دغه وجه نه ده. بڑا دن ته پښتانه بڑ دین وایي. د دې پشت باندې دغه نظریه ده. قرآن مجید څه فرمایلی دي؟ چاہے عیسیٰ ابن اللہ نے قرآن مجید خود ابنیت د ولدیت دا عقیدی د تبنی و دا عقیدی د کفارے کم تردید کر دے. خلق آگے نہ بالکل نا واقف دے. عیسیٰ ابن اللہ نہ دے. قرآن خصاف ویلی دی لا تقولوا ثلاثا انتہو خیر لکم. دریا لہم ہو آئے او شرک دے دخپل دے خبر نزان بچ کے. اور قرآن سوئی یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. دا دا مشرکین مکہ اتباع گئی داغی پیخی گئی. زمونگا بے علم علماء دانشوران اگر دیدے ترا کسی دے بیچارہ گان اگر یو سڑی وی بیچارہ خلق سوک خیا دی تو چاہ شہرت کی گنا آگئی جماعت کے خلق دو کی گنا تو بیار آگئی شہرت خوشی. زمونگ باید دانشوران شہرت والی پر یہ طریقہ والی چراش ادا سے خبروں کا چھ غیر مسلم خوشحال گم نو کہ غیر مسلموں کے ستا شہرت شنو سے چلوش پدے گا اسے فائدہ نہیں تھا. داڑیر منفی سوچ دے و دے اسلام خلاف یو منفی طریقے سر خلق دا غیر دا کمزوری کو لو کوشش کی. دا جائز نہیں.
کسوف او خسوف باره کې مونږ بحث کوو، نو هغه دا دی چې دا د الله رب العزت د قدرت علامات دي. او 25 دسمبر باندې بېشک سیدنا عیسی علیہ السلام پیدا شوی دی، دې کې څه شک نشته. لیکن څنګه چې عیسایانو د هغې نه یو عید جوړ کړی دی، نو دارنګې مونږ هم یو عید جوړ کړی دی، یو بدعت. دا صاحبان ماخوا روان دي، د دې خاص عیسایانو سره نه لګي، لیکن په دې کې تقلید کوي، اتباع کوي، بلکې دې جواز د پاره دلایل پیش کوي. دا موږ خپله موقع کې ویلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، په دې کې یو کس داسې نه و چې هغې عید میلاد منو کړی. البته زمونږ د خلکو ایمان مضبوط دی، زمونږ اعمال ډېر ښایسته دي د هغې په مقابله کې، نو ځکه مونږ عید میلاد مناو. زمونږ ذهن دا جوړ شوی دی. د الله بندگانو دا د دین کې اضافه د ځان نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولادت څوک نه خفه کېږي. خبره دغه نه ده. خبره دا ده چې یو څیز تر 8مې صدۍ پورې نه موجود، هغې نه وروسته پیدا شو، نو آیا دا دین دی؟ خبره دغه ده، دا دین نه دی. دا چې یو سړی دین ګڼي، نو په کار دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند کې ثابت کی. 63 سال هغه ژوندی و، نو چې دا جایز و، نو کم سے کم یو کال خو پکار و. صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین تر کومې زمانې پاتې شوي دي، هېڅ صحابي دا چل نه دی کړی. دا به راشي نو موږ ته موجوده حاضرینو کې ښیي، او بیا د فیسبوک دی الله بې خو باسي چې د ترکو کې څوک راغلي او جلوس یې وباسلي د عید میلاد ګر، نو خلک به نیغ نیغ کوي، څوک وایي پلاني ځای کې موزي. پیدا سمه خبره ده. موږ به خلکو ته وایي ګیرې وساته، بل سړی به راته وښي دا خو 200 کسان ګیرې خوري، نو موږ به څوک وو ګیرې خورولو پسې وځو. زمونږ د دین مزاج خدا نه چې خلک داسې کوي، زمونږ د دین مزاج دا چې الله او رسول څه وایي. لوی لوی خلک دی په دې بېوقوفتیا کې مبتلا شوی دی چې جی پلانی پیر صاحب دا چلو کو، پلانی وکړو، هغه فلانې فلانې نبی خو نه دی کنه، او نه هغه فلانې فلانې صحابه کرام دي، نه هغه تابعین دي، نه تبع تابعین دي، نه ائمه مجتهدین دي، زما او ستا غوندې انسانان دي. مونږ ګناه هم کوو، نیکي هم کوو. نو زمونږ ګناه خو حجت نه دی، دلیل نه دی د دې خبرې چا جایز دی. که اوس یو سړی راپاسي بالفرض ایگزیکٹ فکس په 12 بجې باندې مونځ شروع کړي، چندور د تندي نه اخوا دېخوا نه وي، بالکل په تندي باندې، هغه ډېر لوی بزرګ سړی، نو ته به یې تسلیم کړو چې خیر دی؟ دا قابل تسلیم خو نه ده. ځکه چې کله انور بالکل په تندي باندې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دی، هېڅوک به مونځ نه کوي. خو د دین د ثبوت دپاره دا طریقه غلطه ده، کوم چې زمونږ خلک یې فلانې داسې کوي، فلانې کوي منو. د دین مزاج زمونږ دغه نه دی. د دین مزاج زمونږ دا دی چې علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. نو بارکیف دا 2 سیزونه 13 هفته کې تیر شو. تنبیحات ضروری وو. آئنده کال که څوک ژوندي بیا بالفرض یا بل کال یا بل کا دا قسم واقعات راځي، نو انسان دې په دې کې اسلامی اصول نه پرېږدي. موږ مسلمانان یو، موږ نه یهود یو نه نصارا یو. او کله چې یو سړی د یو قوم د عقیدې په رسم کې د هغې اتباع کوي، نو دی مسلمان نه پاتې کېږي. ابن قیم رحمه الله کتاب دی احکام اهل الذمه، او په کې هغه بار بار لیکلي دي دلایلو په بنیاد باندې چې که یو سړی د غیر مسلمو د عقیدې په رسم کې شریک شي، نو دی مسلمان نه دی. دا کرسمس دا د عقیدې بنیاد نه دی، لہذا دې ته جایز ویل یا په دې کې یو مسلمان ته دا اجازت ورکول چې هاته کرسمس مبارک ووایه، دا د دین نه بالکل بې خبري ده. دینی خلک دا کارونه نه کوي. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.